دی حدیث ته ښه غوږ کېږدئ، ښه په غور سره یې واورئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي 3 تنه داسې دي، 3 تنه داسې دي الله تبارک وتعالی د هغې مونځ نه قبلوي. مونځ خو پرېږدوه، ولا ترفع لهم الى السماء حسنة، اسمان ته د هغې یوه نیکي هم نه خیږي. اسمان ته یوه نیکي، هر څومره نیکۍ چې کوي الله یې نه قبلوي. یو نمبر 1 نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي العبد العابق، تښتېدلی غلام. غلام د مالک نه وتښتېدو که نه، تر څو پورې چې دی واپس نه دی راغلی او د خپل مالک په لاس کې لاس نه دی ایښی، الله د ده یو عبادت نه قبلوي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والمرأة الساخط علیها زوجها، دویم هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خفه وي. د کمې ښځې نه چې خاوند خفه وي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي نه یې مونځ قبلېږي او نه بل یو عبادت قبلېږي، تر دې پورې تر څو پورې چې خپل خاوند دې ښځې رضا کړی نه دی، تر څو پورې چې خپل خاوند رضا کړی نه دی، تر هغې پورې د دې یو عبادت هم نه قبلېږي. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د کمې ښځې نه چې خاوند خفه وي، په دې باندې د الله لعنت ورېږي تر هغې پورې تر څو پورې چې دې خپل خاوند رضا کړی نه وي. زمونږ پښتو معاشره کې دا شی ډېر دی که نه، ښځې به لاړې شي د پلار کره به خفه کښېني، خفه به کښېني، او چې خفه کښېني نو تاسو ته پته ده څه چل شروع کړي. یو کړس بیا موږ ته د ټلیفون رخ کړی کومه وظیفه وکم کومه وظیفه وکم، او د تسپو نه به کړس وباسي او مسله به یې ځان ته، خاوند به یې خفه یې ده په دلته کې د مسلې نه پاسي نه، دا عبادت یې قبلېږي نه. نه لومبې لاړ شي خاوند دې رضا کا. د کمې ښځې نه چې خاوند خفه وي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د کمې ښځې نه چې خاوند خفه شي، په دې باندې په اسمان کې فرشتې لعنت وایي، الله تبارک وتعالی فی لعنت وایي، والناس اجمعین، او تمام خلق فی لعنت وایي د کمې ښځې نه چې خاوند خفه وي. او چې د کمې ښځې نه خاوند رضا دی، د کمې ښځې نه خاوند رضا دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د دې ښځې دپاره په اوبو کې میان، په سړو کې میږیان، په هوا کې مارغان، او په اسمان کې فرشتې د دغې ښځې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. د کمې ښځې نه چې څوک رضا وي، خاوند رضا وي. او حدیث مبارک کې راځي وایي کومه ښځه چې مړه شوه او خاوند ترې نه رضا و، الله تبارک وتعالی ورته فرمایي زه جنت ته داخله شه، زه جنت ته داخله شه. حدیث مبارک کې راځي که نه أيما امرأة إذا صلت خمسها وصامت شعرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبي عليه الصلاة والسلام فرمایي وایي کمې ښځې چې دا څلور کاره کول، څو کاره؟ اذا صلت خمسها، 5 وخته مونځ کو، کمې ښځې 5 وخته مونځ کو، وصامت شهرها،